اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. بسم الله کې د بعد تحقیق نه فارغ شوي. دویم تحقیق د اسمو ده. تاسو په نورو کتابو کې مزد کړی دي چې په اسمو کې دوه مذهب دي. یو مذهب د بصریانو ده، دویم مذهب د کوفیانو ده. د بصریانو پنيز اسمون په اصل کې سم وند یا سم یوند ناقصي واوی ده او یا ناقصي یای ده. نو د بصریانو په کې دوه قول دي. په اصل کې سم ون ناقصي واوی ده یا په اصل کې سم یون ناقصي یای ده. او د اختلاف د بصریانو د دی وجنه ده چې د اسمون ماضی چې کومه ده کله اجوفي واوی راځي نه کله سموت راځي او کله سمیت راځي. لدی وجنه د بصریانو په کې اختلاف راغی چې دا ناقصي واوی ده او که ناقصي یای ده. خو به هر تقدیر ناقصي واوی وی که ناقصي یای نو په اصل کې سم وند یا سم یوند. بیا په کې اعلال شو. اعلال داسې وشو چې سم یون یا سم ون کثیر الاستعمال ده او کثرت د استعمال تقاضا د تخفیف کوي او تخفیف په اول کې مراتلی شي په اخر کې مراتلی شي. نو موږ په اخر کې حرف حذف کړو او په اول کې حرکت حذف کړو نو دام تخفیف. اول کې حرکت حذف کړو نو سین ساکن شو. اخر کې واو یا حذف کړه تنوین میم تراغلو. په دې پوه شئ. بیا ابتدا بالساکن متعذر و نو حمزه پکې زیاته کړه نو اسم منتر نه جوړ شو. حمزه د وصل پکې زیاته شو. په اعلال باندې پوه شئ کنه. دا د بصریانو مذهب دی او د بصریانو د پاره دلیل دا دی چې څلور دلایل لري. یو دلیل جمع ده، بل دلیل جمع الجمع ده، بل دلیل تصغیر ده، بل دلیل ماضی مجهوله ده. سو دلایل دي شابسي څلور. اول دلیل تصغیر می اول یاد کو که جمع می یاد کړ. اول دلیل جمع ده. ګوره دا په اصل کې سم وند ده ځکه د دې جمع اسماء راځي. کچرته دا په اصل کې وسمون ویل ک کوفیان چي وي نو د دې جمع به اوسام راغلي وي. دا یو دلیل. دویم دلیل دا ده چې د دې جمع الجمع اسامی راځي. کچرته د کوفیانو د مذهب مطابق دا په اصل کې وسمون وي نو جمع الجمع به اواسم راغلي وي. دو دلیل. دریم دلیل دا ده چې د دې تصغیر سمیون ده شابسي. نو کچرته د کوفیانو د مذهب مطابق په اصل کې وسمون وي نو د دې تصغیر به وسیمون راغلی وي. څلورم دا دی چې د دې ماضی مجهوله سمیتو راځي. سمیتو نو کچرته دا د کوفیانو د مذهب مطابق په اصل کې وسمون وي نو ماضی مجهوله به وسمتو راغلی وي. سمیتو بنوي راغلی. څه شی راغلی وي؟ وسمتو. څلور دلایل مزد کړه. اوس اعلان تاسو زده کړو نو اصل کې دا خبره ثابته شو چې په اصل کې سم وند. نو اعلالم پکې وکړو. اعلالم څنګه وکړو؟ اول کې حرکت حذف کړو اخر کې حرف حذف کړو. به ابتدا بالساکن راغله نو چې ابتدا بالساکن راغله حمزه د وصلم پکې زیاته. وای شو دلته وسیو جزئی مسله ده. ابتدا بالساکن جایزه ده کنه جایزه ده؟ نو بعض علما وایي چې ناجایزه ده. دلیل عدم وجدان ده. دلیل څه شی ده شابه؟ عدم وجدان. نو ځکه وای موږ نه د مندلې په کلام د عربو کې ابتدا بالساکن هم نه د مندلې عدم وجداني دلیل ده. قاضی مبارک دارای خو خنه ده. دی وای چې ابتدا بالساکن جایزه ده او دا غوی په دلیل رد کوي. فرمای عدم وجدان دلیل د عدم وجود نه ده. تا نه د مندلې دا د دې دلیل نه ده چې نشته. دویم عدم وجدان د امتناع دلیل نه ده. ستا دعوه خو امتناع ده کنه چې ابتدا بالساکن ممتنع ده. به دې په دلیل کې څه ویلي؟ عدم وجدان. عدم وجدان خو دلیل د امتناع نشي کېدی. دوره ده په وکړه. یو دا چې عدم وجدان دلیل د عدم وجود نه ده. دویم شابسي عدم وجدان دلیل د امتناع نه ده. قاضي و ابتدا بالساکن جایزه ده. دلیل دا ده چې په عجمو کې ابتدا بالساکن کیږي خصوصا پښتو کې. پښتو کې سپه سین تزور ورته سپه راځي. کزیر ورکه سپه راځي. کپی خور کې سپه راځي. نو سپه ابتدا بالساکن ده کنه ده. سپی کې ابتدا بالساکن ده. لدی وجنا فارسی زبانان هغه اس په وای حمزه د وصل پکې زیاتې ابتدا بالساکن نشي کولای. اس په او نور ابتدا بالساکن خو نور
بل مثالي شکور هم دا دی ډیر دي مثالونه ګوره والاسم عند البصريين اسم د بصریانو په نسبت من الاسماء التي حذفت اعجازها دا هغه اسماءونه دي چې اواخر حذف دي یعنی په اصل کې سم وند یا سم یوند نو اخر حرف حذف شوی دی محذوفه الاعجاز ده لكثرة استعمالها لوجد كثرة استعمالنا وبنيت اوائلها على السكون نو اخر کې حرف حذف شو په اول کې حرکت حذف شو نو اول مبني په سکون باندې شو به ابتدا بالساکن راغله فادخل عليها مبتدا بها حمزه الوصل نو داخله کړې شو ور باندې حال دا چې ابتدا پی کیږي حمزه د وصل لان من دأبهم زکه د دوی عادت دا ده ان يبتدئوا بالمتحرك چې ابتدا په متحرک ابتدا بالساکن نه کوي ويقف على الساكن او په ساکن وقف کوي او په متحرک ابتدا کوي نو د عادت ده مطلب ممتنع نه ده ابتدا بالساکن خو اسی عادت دخل کوي خو شو کنه ويشهد له تصريفه د دې د پر وسغه څلور دلایل وای چې دا په اصل کې سم وند یعنی د اسماء محذوفه الاعجاز نه ده د دې د پر څلور دلایل وای یو دلیل دا د تصریفه د دې تصریف راځي یعنی د دې مشتقات راځي على اسماء د دې جمع اسماء دا که په اصل کې وسمون وي نو جمع به اسماء نه وي بلکې جمع به اوسام وي اسامي جمع الجمع اسامي دا که په اصل کې وسمون وي نو جمع الجمع به اواسم وي وسمي تصغير سمي ده نو که په اصل کې وسمون وي نو تصغير به وسيمون وي وسميتو صيغه د ماضي مجهول پکې سميتو ده او که په اصل کې وسمون وي نو ماضي مجهول به وسمت راغلي ومجيء سمن كهدن لغتن فيه ده بل دلیل ده ګوره کده کوفیانو مذهب وي نو د سمن لغت په پکې نه راتله سمن ناقص ده کنه ده سمن ناقص ده او د کوفیانو په مذهب دا مثال ده زوراده کې مثال خو پیژنې وفاق ډیر سخت ظلمونه کړی دی یاره زورادیم لري کړي زنجانیم لري کړي دا مثال او جوف او ناقص به څنګه پیژنې یو ارشاد سر په کې پرې خېره خزایر ارشاد سر په چې پیژندلی وي مثال دی ته وای چې په کلمه کې حرف علت وي اجوف دی ته وای چې عین کلمه کې حرف علت وي ناقص دی ته وای چې لام کلمه کې حرف علت وي د کوفیانو په مذهب دا مثال دی وسمن فا کلمه کې حرف علت دی او سمن کې لام کلمه کې حرف علت دی یعنی سمن ناقص دی خو شو په مطلب نو سمن یو لغت دی په عربو کې راغلی دی ناقص دی او د کوفیانو په مذهب دا په اصل کې وسمنو مثالو او ناقص دا د مثال نه نشي راتلی نو ومجيء سمن مجيء دغه ناقص راغله ده لکه د هدن پشان لغتن فيه دا یو لغت ده په اسم کې نو ناقص لغت پکې راغله او د ناقص لغت په مثال کې نشي راتله معلومیږي دا چې دا په اصل کې ناقص ده قال شاعر وی والله اسماک سمن مبارکن الله ته مسما کړي په مبارک نوم آسرک الله به ایثارک الله غره کړي په دې مبارک نوم ایثارک د دې وجنه چې تا دا مبارک نوم ځان ته غره کړو یعنی تا ځان ته د علی نوم میخو نو الله پاکم ته علی کړي والله سماک الله ته مسما کړي سمن مبارکن په مبارک نوم چې هغه د علی ده آسرک الله به یعنی اختارک الله بذلک الاسم الله ته مختار کړي په دې نوم ایثارک یعنی کما اخترت بها نفسک لکه تا چې ور باندې ځان غوړه کړي نو الله پاک ور باندې غوړه کړي اوس دلته کوفیان جواب کوي چې ټیک ده د دې جمع اسماء ده خو په دې کې قلب ده په اسماءون کې قلب ده په اصل کې اسماءون نه ده په اصل کې اوسام ده په اسامی کې قلب ده په اصل کې اواسم ده په سمیون کې قلب ده په اصل کې وسیمون ده په سمیت کې قلب ده په اصل کې وسمت ده نو دی وی قلب خو چرته شاز قلب شازي یو مثال کې راتلی شي او تا په دې ټولو کې قلب وکړو قلب کې اضطراد نه بلکې قلب د شذوذ په طریقه چرته په یو لفظ کې راځي والقلب بعيد قلب یو خو بعید ده ځکه خلاف القياس ده بلا ضرورت ورته ضرورت نه کیږي دویم دا چې غیر متردن
دا متورد نه چې په ټولو تصاریفو د کلمې کې په جمع کې په جمع الجمع کې په تصغیر کې او په ماضی مجهوله کې په دې ټولو کې د قلب راشي خلق خو چرته په یو لفظ کې راځي واشتقاقه من السمو د بصریانو په مذهب دا د سم ون مشتق ده سم و ارتفاع ته وي او اسم ته ولي اسم وي لانه رفعه للمسمى وشعار له دا رفعت د پاره د مسمى او علامه د پاره د مسمى د دې په وجه دا د زاویه د هجران نروزي محفل د اعتبار ته دا واړه شیا نمونه نه لري سپیچ دي دا نمونه نه لري اوس ورته انګريزانو نمونه یې پرویز مشرف د یو سپی او څنوم خپل کتاب کې لیکل چې ذکر نواز شریف زما جاز نه پرې خود زمکه ته نو ما فوجانو ته ټلیفون وکړو او هغه راته ویل چې علامه دې څه دا وای ما ورته علامه خو د سپینوم می ورته واخیستو چې زما د سپی د غنوم دی نو پرېز مشرف خو کافرانو د پاره خو دغه واړو نمونه شته کافر زکو د شاعر الله توهین کولو او د شاعر الله توهین کفر دی ګوره کفر یوازې عقیدوي نه ښه کفر عملی مراتلی شي اعمالو کې کفریات شته د قران توهین او سړی کوي او بیا وایي چې زه مسلمان یم دا به څنګه مسلمانی چې ته د قران توهین کوي د رسالت توهین کې او ځان ته مسلمان وایي د جمعات به عزتی کې ځان ته مسلمان وایي مدرسه بمباره ځان ته مسلمان وایي اعمال کفریه شته لدی وجنه پرز مشرف پالی فلام کافر نو دا پرز مشرف د سپینو مو خو به هر تقدیر د وړو شیانو نمونه نشته او د قابل اعتبار شنو وي چې کوم شي قابل اعتبار یا غنوم لري لانه رفعه للمسمى اسم رفعت د پاره د مسمى وشعار له شعار د پاره د مسمى علامه د پاره د مسمى ومن السمه عند الكوفيين د کوفیانو په مذهب دا د سمتون ده په اصل کې وسمون ده واصله وسم یعنی د علامه نه ده په معنا د رفعت سره نه ده بلکې په معنا د علامه ده اصل کې وسمون ده حذفت الواو په اول کې واو حذف شو وعوزت عنها همزه الوصل او په اول کې همزه الوصل زیاته شو ليقل اعلاله د دې لپاره چې اعلال کم شي نو د دوی په مذهب کې اعلال کم ده ورد لیکن د دوی مذهب مردود ده بان الهمزه لم تعهد چې همزه مت نه د معلومه داخله چې د داخله شوی علامه حذف صدره فاغه کلمه کې چې اول حذف شوی همزه په محذوفه الاعجاز کې راځي په محذوفه الاصدار کې نه راځي ومن لغاته د اسم په لغاتو کې سمونم ده سمونم ده وقال يا شاعر وي بسم الله في كل سوره سمه بسم الله په هر صورت کې علامه ده نفل اسم دا وسانته مستقله مساله ده چې اسم عین ده د مسمى سره او که غیر ده د مسمى أعوذ بالله من الشيطان